د سوات او شنګلې په غرونو کې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا باقاعده د پشکال د موسم د بوټو لګولو دستوره وشوه چې پکې د ډیډک چیرمن په ځلکیم صوبایي وزیر محب الله کمشنر ملاکن ظهیر الاسلام کمشنر ضلع سوات ثاقب رضا اسلم د ځنګلاتو محکمې چارواکو بشمول د پی ټی آی ټایګرز په لوی شمېره سره ګډون وکړو په دغه موقع مشرانو ویل چې بوټي او ځنګلونه د وطن ښایست دی او د انسان لپاره د الله پاک لوی نعمت دی. خپل صحت غواړو خپل ملک بچ کول غواړو خپل ځان ته پاکي اوبه مطلب دی چې اویلیبل کول غواړو په کار دی چې موږ هر یو کس دی د نن نه پس دا وکړي چې د خپل صحت لپاره د خپل ملک لپاره د خپل بچو لپاره د خپل مستقبل لپاره زه په کار دی چې یو بوټی نه شجرکارۍ مهم کې د سوات پی ټی آی کارکونانو په لوی شمېره سره برخه واخیسته او اول ځل په غرونو کې بوټي ولګول. کارکونان وایي چې دوی به د خیبر پښتونخوا حکومت یو ارب بوټو لګولو هدف پوره کوي. ملاکن ډویژن کې پاکستان کې څومره چې زموږ مرګري دي څومره عوام دی چې کم سے کم دوه ونې دی ولګي ځکه د یوې ونې سره د 38 انسانانو ژوندګي ریلیټډ ده نو دې نه چې کوم دی ډېره پیدا ده او پاکستان چې کوم دی نو هغه به یو شین او ګرین ملک جوړ شي او انتهایی د خوشحالۍ موقع ده. ټول نوجوانان دي دا ملک ښایسته کوي د خان صاحب د ویژن مطابق ګرین کلین پاکستان جوړیږي او ان شاء الله چې دا منصوبې سره ته ورسي نو زموږ ملک په د بهر ملکونو ته چې کومه خوبصورتي هغه دغه جوړی ده په خپله جوړی موږ له قدرت راکړې ده. په سوات کې چارواکو تر مخه شنګله او سوات کې به تر 500 لکو نه زیات بوټي لګولی شي چې پکې د سوات برخه 10 لکه بوټي دي. د دوی د وینا مطابق په وړمنۍ ورځ 25,000 نوي بوټي په ټول سوات کې ولګولی شول. په سوات کې د ځنګلاتو حفاظت لپاره وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان تیرو ورځو کې د ځنګلاتو 9 تنان د ونو کټ کولو په تور کې معطل کړي او حکم یې جاری کړی چې د 1 ارب بوټو لګولو هدف دی په ټوله صوبه کې زر تر زره یقیني کړی شي. د کیمرامین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات.